دا د مور او د زوی یو ډیره دردېدلې واقعه ده ملګرو. ویډیو پوره وګوره یار، زما خو زه ډېر خفه. یو مور خپل زوی له واده وکړ. مور زوی ته وایي چې بچیا واده مې درله وکړ، اوس به دې کور کې زه ناسته یم، دعا او خدمت به کومه. بچیا تاسو خپله زندګي تېروئ. د دواړو جانو سردار ځکه فرمایي چې مور سره خدمت کوئ، مور سره محبت کوئ، مور سره الفت کوئ. که زوی څومره ظلم کوي بیا مور ورته دعا کوي. وای د زوی زړه په شین کاڼي او د مور زړګی په زوی باندې. او دلته زوی کور ته راغی، اواز بیګم ته کوي چې و بیګم یا سلام علیک. بیګم ورته وایي سلام دې نه علم، کلام دې نه علم، طعام دې نه علمه. هله به زه ستا سره ښځولي او خاون ولي کور پالم چې دا بیاسته والی رسۍ او پړې والی دا چاړه واخله، مور دې وتړه او په دې چاړه ته نه سر جدا کا. هله به زه ستا ښځه یم، ګنې زه خپل کار کوه. وخص بدبخت دا سکے ویدہ چھ داستا مور جم دے وی، زما خواخ جم دے وی، زما دزرنل دے، زما لرازی چھ تدے مور سر امداد کیا زما کور تا تشتور خان راش. اور توچو اما ندرہ لخص دارا سیرا کرا. بیا دا چاړه راکا چې مور دې تر کمې ژوندی وي، تر هغې پورې به زه تا سره وخت تېر نه کړمه. په دې چاړه د مور نه تنې نه سر جدا کا. ورته وی اما اوس ته په دې بیا ستخپیو لاسونه تړمه، لاندې دې غورځومه، دا چاړه دې په مره ږدمه، ستا په ژوندانه کې زما کوروان دی اوس دې قتلومه. اغا مور لگیا دا وی و بچه زو خود رسای دا ترلو نیما، زو خود گام غسته نشما، لگو تندو برباد کما. بدن نمی سرمن کده شوی دا و بچه گو خویلی شوی دا زد رسای ترلو قابل نیما، دا سران سر پریکا لازیرا غزار کرا. او پسینه ورته دواړه ګوډې ماته کړې چې څه وخت یې چاړه وله په مرۍ ښوده. مور ورته وایي بچیا رب کریم فرمایي چې ولا تقل لهما اف، مور ته به اوف قدرې نه کوې، ولا تنهرهما مور ته به زور نه رسئ، رټې اوس پیسې به نه، وقل لهما قولا کریما. ورته وایي اما آیاتونه راته مه وایه زما قربانیږي زه تعالی کومه. ورته وای بچیا ما ډېر وخت کې وی کړی و بچیا ما به په خپله باندې زه په غرمو سېدمه خو ته مې په سوري وسوی. ورته وی بچیا زه به د شپې اطماش وتومه، تا ته به مې د سر څادر وخه بچیا تا نه مې ماشي شړلي دي، ته به مې په غېږ کې وې، ما به پردی جارو والا هله به ما روټۍ خوړه چې ته به مې موږ. و بچه ستا دپاره مې مزدوري وکړو در په در وګرځېدمه. و بچه ما مال هله وکړو الله به دې دوزخ کې ګورې واچوي. ورته وی اما ته کار سوی خو سټ درنه پرېږدومه، لاندې را غزار کا. چاړې وله په سینه کې ایښوده او په مزه مزه مرۍ ته ورلنډ شو. بدبخته بچی دی، ظالم بچی دی. هغه چاړې واغسته او د مور په مرۍ کې ایښوده، تر دې چې د مور د تنې نه سر جدا که. د وینې اواز راځي چې و بچه الله دې د تود باد نه وساته، و بچه بیغمه ژوند دې الله نصیب کا. و بچه زه خو به دې ورځ به کې په خپله مړه شوی ومه، خو زما په قتل دې ولې ځان هلاک کا. کور ته راغې ښځې ته وې ښځې وایه اوس خو به م کور جوړې که نه، دا چاړه چې د وینو سره ګورې دا زما د مور د بدن وینه ده، دا هغه وینه ده چې دا مور ماله ډېره کړېدلې وه، د ډېرو خانانو مزدورۍ وکړلې، خوار یې وکړې، خسکې وکړې، خو زه یې لوی کړمه. نن مې د هغې مور په وینو باندې دا چاړه سره که چې چا زه وړوکی لوی کړی ومه. ورته ښځه اواز کوي چې د مور نه به دې زړه روباسې، زه نه منم چې دا ستا د مور وینه ده، زه دا چې د مور د بدن نه روباسه چې زه دغه زړه وینمه. واپس ورغی او د مور بدن یې ټوکړه ټوکړه که، زړه یې ترېنه رهبار که، هغه یې چاړه کې ورکه. چاړې ته بله ګورې زړه ته چې وا زما د مور زړګیه
د خزې د لاسه مجبور ومن ستا بدل مې تیکه تیکه او قیمه قیمه کړلو دا زما د اما زړه دی نن مې په چاړې سوکه کې ورکړی دی او راروانې ما